د سوال نه بهر خبره ځکه چې مونږ ته د بره نه دغه دی چې ناسته چې یو ځل وشو نو د کرین نښې نه ناسته نشته. کرین والا چې یو ځل ودرېږي نو بیا بل روباسي بل وباسي بل لرې کوي خو په خپله نه کیني او نه دا کېږي. نو دغه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وبارک وسلم. زه ستاسو په وساطت باندې لاول خو ستاسو شکریا ادا کوم چې مال هم دومره عزت راکړو کوریج راکړو. بیا چې دا کوم ما سره دا ګڼ شمېر راغلي دي د دې شکریا ادا کوم. بیا چې دی د شفیق صاحب دي او د سعد رضوي صاحب دي د هغوی دغه یم چې زه دې قابل وګڼلم او ماله دا عزت راکړو چې زه د خپل قام د خپل ملک او د خپل اسلام نمایندګي وکړم. زمونږ منشور په درې ټکو کې راته وایم په ساده کې دا دی چې اسلام، پاکستان او عوام. اسلام هر چاته پته ده، هر سړی خپل حساب سره د هغې انټرپریټیشن کوي، د هغې ښکالو کوي. خو زه چې څومره په دې پوهیم اسلام هغه دی چې د الله رضا دې کې زما ستا نه چسوېږي او طریقه د نبي پاک صلی الله علیه و آله وبارک وسلم. او چې موږ د نبي پاک صلی الله علیه و آله وبارک وسلم ژوند ته وګورو هغې کې دوه خبرې موږ ته ښکاره کېږي، صادق او امین. نن چې موږ وګورو امت مسلمه ته زموږ غټ فقدان دا دی چې موږ کې صادق او امین نشته، هېڅ کمی نشته. شکل صورت، آبادي، وسایل، هر څه، علما، مدرسې، هر څه شته. خو دغې مدرسو کې دغه نشته چې کوم تاسو ته صادق او امین درکړي. نو انشاءالله زموږ خو دغه دی چې د نبي پاک صلی الله علیه وسلم عاشقان چې کوم جوړو د هغې کې وړومبنې دا دوه خوبیانې. بیا راځو ملک پاکستان ته. زموږ د ملک پاکستان نه دی نوم، د اسلامي جمهوري پاکستان دی د آئین 73 مطابق. نو دې کې هر سړی خبره کوي خو نیمګړې کوي. څوک وایي پاکستان به آبادوو، څوک وایي جمهوریت به ښه کوو، څوک وایي اسلام به ښه کوو. انشاءالله زه به د دې پلیټفارم نه دا تاسو سره وعده کوم چې موږ به اسلامي جمهوري پاکستان جوړو. نو سر اسلام دی، بیا د اسلام په رڼا کې چې کوم جمهور دی، یعنی چې کوم د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ټایم کې کوم د عمر فاروق رضی الله عنه، دا پوه خلکو جمهور شته، د ناپوهې نشته. ځکه که موږ ناپوهې ته اختیار ورکړو د هغې به همدغه حال چې کوم د پاکستان د 75 سال نه دی. نو جمهور موږ منو خو د پوهې خلکو چې څنګه وایي چې بزرګي به عقل است نه که به سال است. پوهه علم چې ډېر ضروري دی. چې علم په هر څه خلک یې صرف علم هم دغه نه دی او چې هغې سره باعمله عالمان وي. نو جمهور به موږ د هغې دغه کوو. بیا راځو پاکستان. نو پاک مطلب چې پاک هر چا ته پته ده، پښتو عربي دغه کې ټولو کې دغه کې د فارسۍ کې. نو پاک وطن یا د پاکو خلکو وطن. نو موږ به دا ګورو لاول ځان کې په حیثیت یو کارکون د ټي ایل پي د کرین پارټۍ د رضوي صاحب دي، شفیق صاحب دي، او آیا موږ پاکي وکړو؟ لاول به ځان پاک کړو بیا به معاشره پاک کړو. نو انشاءالله بیا د وطن کې هېڅ کمی نشته. په مخ ته ځمکې داسې خطا، داسې محل وقوع، داسې ښایسته آبادي د الله طرف نه موږ ته ډېر لوی نعمتونه میلو دي. خو مسله دا یې کې دا ده چې موږ پاک نه یو. نو دغه زموږ دغه دی انشاءالله. عوام چې هر کله اسلام راغی او وطن هم پاک او ځان اسلام وکړه نو د عوام د سوکالۍ کار به کېږي. نن زما عوام دې نه دي پریشانه چې یاره زه کار نه کوم، دې نه پریشانې دي چې ما ته اسلامي توګه باندې اسم نه میلاوي. اسلام کې لومړنی بنیاد د انصاف دی او انصاف هله راځي چې ته خپله صادق او امین یې. چې ته صادق او امین نه انصاف ورکولی نه شي، غلا نه کوې. او دې کې به مونږ دا کوو د عوام د فایدې دپاره مونږ به تپوس د عوام د هغې نوکرانو نه کوو چې کوم ذموار ټاکلي شوي دي، چې کوم تنخواه اخلي د عوامو نه. پاکستان کې چې دی الټه سیسټم دی، عوام مالکان دي او دلته کې حکومت په نوکران کوي. مونږ به داسې انشاءالله کوو چې عوام په صحیح معنو کې حاکمان وګرځو او دوی له چې کوم اختیار الله پاک ورکړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړی دی، ملک پاکستان آئین ورکړی دی چې د هغې په رڼا کې دوی د خپلو نوکرانو نه خپل حق واخلي، کار ترې واخلي، تپوس ترې وکړي چې دا کار ته ولې نه کوې. انشاءالله د عوامو ترقي او سوکالي خو دا زموږ ده. تحریک لبیک په دې تېرو وختونو کې څه داسې د عوامو په ګټه باندې کارونه کړي وي چې هغه تاسو عوامو ته په روانې الیکشن کې ښودلی شي؟ تحریک لبیک کو ذاتي توګه باندې تاسو وایئ نو دا الحمدلله یو عوامي
دغه دی تحریک دی او دې کې چې دی بذات خود دوی اپنی مدد آپ تحت باندې ګڼ شمېر کې کارونه کړي روم بنې اسلام نه به شروع کړو نن چې وګورو اسلام څه شی دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم یعنی هغه علامه اقبال صاحب فرمایي که نه چې هر څه چې دی د اسلام روح روان چې دی څه دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی نگاه عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی طه وہی قرآن وہی فرقان سے موږ څه ګڼو قومي شاعر څه مطلب چې قوم به د هغه شاعري په رڼا کې پروان چړوي آیا موږ علامه اقبال له دغه حیثیت ورکړی څوک وایي پنجابی دی څوک وایي شاعر مشرق دی څوک وایي مغرب دی هغه دی څوک وایي داس چلو ګیره بیخرې له څوک څه وایي خو چې تا قومي شاعر هغه وګرځوه نو قوم ته خو د هغه شعرونه ښکاره کړه که نه چا وایي څه بیا موږ دا وایو چې علامه اقبال صاحب خوب لیدلی دی نو خوب یې څه لیدلی و آیا د دې پاکستان او که نه چې کوم شاعرونو کې هغه بیان کړی دی نو دغه شانتې اسلام به موږ پکې راولو نو اسلام کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم او اسوه حسنه چې دا ضروري ده چې تاسو په کومه حلقه باندې کارونه تنظیم دی یا پارټي ده هغه په پوره پاکستان کې مختلفو پابندو سره مخ ته مونږ هم دا خبره بولو تاسو په دې خبره پوهیږئ نو څه ګڼئ چې بیا د خلکو نه اوټ اخیستل او انتخابي مهم چلول دا به تاسو څونه ګران او کم دغه کې بلاول زه دا ووایم چې تاسو کوم طرف ته اشاره کوئ داسې ښکاري چې تاسو مالک پیژنئ ایمل ولی خان صاحب زما خپل دی او هغې سره زما ډېره مینه ده زما کشر دی اسفندیار ماما چې په دې حلقه به دغه شانتې علما سره چې کوم دي ګوهر شاه صاحب دي وغیره ای سره هم زمونږ تعلق دی دغه خو خبره دا ده چې مونږ 75 سال یزما وکړل کو جمعیت دی کو نور دی پارټۍ دی دغه شانتې ان پي ده څوک ته 100 کالو دي څوک ته 1.5 سلو دي څوک ته 80 کال هر څه شو پی ایل پي یا تحریک چې کوم دی دا نوې راغی دا په یو سوچ راغلی دی چې کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز کیا لوح قلم دې کې اکثر زمونږ د ناپوهه خلک لوح قلم باندې زور کوي جبکې ردی پر لومبني دا کوي وی کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے یعنی الله طرف نه علامه اقبال صاحب وی چې چا نبی پاک صلی الله علیه وسلم خپل کو الله داغه شو او دا حقیقت دی دا اسلام دی دا منشور اوسه پورې چا نه دی ورکړی دا خادم حسین رضوي صاحب ته دا یو الله تعالی یو څیره واچوله چې هغوی دغه شعر اوچت کړو تاسو بیا زمونږ هلې ځلې وکتلې نو ظاهره خبره ده مونږ خو ډېر پر امید یو ځکه چې الحمدلله زمونږ د دې علاقې خلک ټول چې دی سپین روبې پښتانه مسلمانان دي مسلمانان زاړه عاشقان دي دوی چې پیر فقیر والا دي دوی چې اهل سنت دي دا منځو کې پکې چې کله بیا د امریکې فنډډ اسلام راغی هغې نه هر څوک خبر دي هغې هندوستان کې مسارات پرېښودل افغانستان کې هم پرېښودل مونږ یې کافي حده پورې دا کړو او زه دا امید لرم چې دا نور چې دی واپس د مشرق نه راخیږي او قبلې طرف ته خلکو رجحان ډېر زیات دی نو انشاءالله مونږ به واپس هغه زوړ ملا زړې ته راوتځو پیر فقیر استانو ته به ځو خانقاګانو ته به ځو چې څنګه د دغې بارے کې د خواجه غریب نواز صاحب بارے کې مشهوره دی چې اسلام په هندوستان کې هغوی 90 لاک کسانو ته کلمه حق وینا د هغوی په لاس کړې وه داسې داتا صاحب دی قلندر شنشاه دی هغه شانتې قاضي کراچۍ کې بیا تاسو د سیټ ایډجسټمنټ خبره وکړه نو جرګې مرکې کېږي په د اسلام کې دي چې هغه ډېر بدبخته کس دی چې جرګه ورشي او دې نه منلې کېږي که نه او دا خبره فرعون او شیطان منځ کې تېره شوې وه فرعون لګي کېږي شیطان نه تپوس کوي چې آیا تاسو او زمونږ نه بدبخته څوک شته نو هغه ورته وایي چې هغه کس چې کوم له جرګه ورشي او هغه ونه مني خو دلته مصیبت دا دی چې زمونږ د رټې رټای خبرې هغه جرګه ده چې کومه په حقه وي نو دا زما هم حق دی چې زه ودرېږم دا د ایمل ولی خان صاحب حق هم دی چې ودرېږي دا چې دی د ګوهر شاه صاحب هم حق دی دا د عمران خان هم حق دی دا د فضل خان هم حق دی هر چا حق دی په حیثیت ته یو باشنده د دې علاقې نو دا خو د سوال نه بهر خبره ځکه چې مونږ ته د بره نه دغه دی چې ناسته چې یو ځل وشو نو د کرین نښې نه ناسته نشته کرین والا چې یو ځل ودرېږي نو بیا بل روباسي بل وباسي بل لرې کوي خو په خپله نه کښېني او نه دا کېږي